زور دې راله راکړو نو بس ځان ته به مې قار کې راځه چې غویمه جوړه کړو د وړو په دې قطار کې. او په 1400 کچه ته روړه ده زما وروره، په 1400 کچه ته روړه ده زما وروره، نو تا به قرض کړي وي روپۍ د چا د کوره، او هغه هم اکثر روکي شي سړي نه انتظار کې. راځه چې غویمه جوړه کړو د وړو په دې. السلام علیکم ګرانو کتونکو، امید لرم چې ښه به کتونکو. روژه ده، ډېره ښکلې میاشت ده د برکتونو. موږ هم وختن په وختن تاسو دپاره ستاسو د انټرټینمنټ دپاره ستاسو په مسلو باندې چې کوم ویډیوز دی راوړو پیج له. او دا چې کوم امیر صاحب تاسو ته ښکاري شهباز بهي کوم چې د تحصیل تخبې سره تعلق دی، رالی دکان ته ایز ا کسټمر. خو دا شاعر دی، د پښتو ژبې دپاره شاعري کوي. نو یو د مذاق دپاره یو نظم لیکلی په دې موجوده حالاتو کې چې کوم دا د وړو تقسیم روان دی، دا کوم بد حل دی په پاکستان کې، دغه باندې یو نظم لیکلی دی. نو موږ چې دغه نظم هم ترې واورو، تاسو په مخ باندې لږه خندا که د دې د وجې راشي نو موږ ته به دعا وکړئ، او د دوی مختصر تعارف به تاسو سره دوی په خپله وکړي، بیا به دغه نظم وړاندې کړي. جیرو ډېره مننه جي، نه قلارېږئ. دا خو زما نوم محمد شهباز دی، تغبې سره زما تعلق دی، تغبې کې پاتې کېږم، څه ټکه پکې شاعري کوم. دا مزاح هغه پکې شته دی، څوک دې په خپل خاطر نه درنوي. دا مزاح دپاره. او جی نو هغه ما نظم څه داسې لیکلی دی سرکاري وړو پسې چې ثابته ورځ به ګرځو په دې وړو پسې بازار کې، ثابته ورځ به ګرځو په دې وړو پسې بازار کې، راځه چې غویمه جوړه کړو د وړو په دې قطار کې. زبردست. او کټرک د کورالاندې نو ورخیږي بچتۍ ته، یوه او دوه به نه ګورې خلاص به کې بوجۍ ته، او یوه به ترخ کې ونیسي یوه به تې ګزار کې، راځه چې غویمه جوړه کړو د وړو په دې قطار کې. او کمزور مسلمان شو په قطار کې به دکې خورې، کمزور مسلمان شو په قطار کې به دکې خورې، هغه به هم پکې خورې چې پسې وروسته امرسې خورې. او که زور دې راله راکړو نو بس ځان ته به مې قار کې، راځه چې غویمه جوړه کړو د وړو په دې قطار کې. او په 1400 کچه ته روړه ده زما وروره، په 1400 کچه ته روړه ده زما وروره، نو تا به قرض کړي وي روپۍ د چا د کوره، او هغه هم اکثر روکي شي سړي نه انتظار کې. راځه چې غویمه جوړه کړو د وړو په دې قطار کې. او که چا پکې په پیښه چېرته ونیو نمبره، د شاته نه پې پرېوځي د بل سړي نظره، نو خپه به ورته کي دی غریب به راګزار کي. راځه چې غویمه جوړه کړو د وړو په دې قطار کې. او نو راشه د غوړو واوره زمانه لږ بیانه، نو راشه د غوړو واوره زمانه لږ بیانه، بېګه پکه اوس څوک پکې پاخه کړي الوګانه، او بې حسه حکمران غریب نیولی په انګار کې. راځه چې غویمه جوړه کړو د وړو په دې قطار کې. او ډیزل او پټرولو باندې غلی شان پرده شه، ډیزل او پټرولو باندې غلی شان پرده شه، هفته کې 2 ځل خیږي نرخنامې نه څه بچه شه، او په 30 روپۍ یونټ شو بجلي نشته دی په تار کې. راځه چې غویمه جوړه کړو د وړو په دې قطار کې. او دا ټول حالات زمونږ د عملونو نتیجې دي، دا ټول حالات زمونږ د عملونو نتیجې دي. دا ځکه د پښتون سره په لاسو کې بیلچې دي، دوه ورونه به وي نه اتفاق څه په روزګار کې. راځه چې غویمه جوړه کړو د وړو په دې قطار کې. نو ما خو په سچل باندې بوجۍ کړله د لاسه، که ځان دې ژوندی خوښي د دې ځای نه خپې وباسه، شهبازه ګینې وجنې دي په خپلو وړو په لار کې. راځه چې غویمه جوړه کړو د وړو په دې قطار کې. جهان مننه. کتونکو دغه د مذاق په تور موږ تاسو ته وړاندې کړو د شهباز بهي دغه نظم. انشاءالله دې سره بیا راځو په دغه سکرین باندې د کې چې کوم ټیلنټ دی، کومه شاعري ده د پښتو ژبې دپاره چې د کوم لیک دی، که مذاقي، که سنجیدی، که رومانټیکي څه شاعري ده، د انشاءالله تاسو ته وړاندې کوو په دغه ډیلي خیبر په شیشه باندې. انشاءالله که ستاسو دغه نظم خوښ شوی نو دله دا دی چې دغه شیر کوئ، لایک یې کوئ، کمنټس پې وکړئ. انشاءالله بیا به دې تاسو ته په سکرین وړاندې کوم. دې سره خپل کوربه جلال صافي له اجازت ورکوي په دغه دعا سره چې چېرته یې ښاد آباد او بریالي اوسئ. د الله پام.